د جون 12 نیټه په نړیواله کچه د ماشومانو د مشقت په ضد ورځ منځل کیږي. د پاکستان شمار په هغه هیوادونو کې کیږي چیرته چې په نړیوال کچه مشقت کوونکي ماشومان تر ټولو زیات دي او د دې ماشومانو لوی تعداد د پنجاب صوبې دی. د پنجاب چایلډ لیبر سروې کال 2019 نه تر کال 2022 تر مخه په صوبه کې 15 کالونه 16 کالو پورې په ماشومانو کې د چایلډ لیبر شرح 14.4% ده. د پاکستان د آبادی 50% ماشومان دي او دا وخت د شمیرې تر مخه 30 میلیونه د سکولونو بهر دي. د سیړونکو په وینا په پاکستان کې د چایلډ لیبر په اړه د آئین په 15 ماده سم عمل نه کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې د غیر دولتي تنظیم سپارک پروګرام منیجر ډاکټر خلیل احمد ډوګر وایي چې د ملک د چایلډ لیبر قوانین واضح نه دي. ځکه وایي دا قوانین چې یو 14 کلن ماشوم ته د کار اجازه ورکوي نو دا خو په خپل ماشومان په مشقت اخته کول دي. د قوانینو تر مخه 13 کالو پورې ماشوم ګڼل کیږي. بل خداین 15 ماده دا وایي چې تر 15 کالو نه 14 کالو پورې ماشوم ته دی خامخا تعلیم ورکړل شي او دوی ته د مشقت اجازه ورنکړي شي. زمونږ په بجټ کې هم د لیبر ډپارټمنټ برخه ډیره کمه ده. بلدا چې په پاکستان کې جدید تحقیق نه دی شوی چې په ګوته کړي چې د چایلډ لیبر اصل شمیرې څه دي. په اسلام آباد کې د ماشومانو د مشقت په ضد ادارې ترمنځ د چایلډ لیبر کار شمیرو لپاره د یونیسف په مرسته سروې روانه ده او ډیر زر کار شمیرې ترلاسه کړي. د پاکستان د چایلډ لیبر یا د خواریکوه ماشومانو د ادارې مرسیال مشر عامر محمود وایي چې دا تاثر خاص ورکول کیږي چې په پاکستان کې د چایلډ لیبر شمیرې ډېرې زیاتې دي. کو تاسو مشاهده وکړئ نو دراصل مشقت کوونکي ماشومان هغه ماشومان وي چې په وزګار وخت کې د خپل والدینو سره په کار کې مرسته کوي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي غیر دولتي سازمان ساحل ترمها 13 کال په ګر خیوات کې په 2021 ماشومان جنسي تیرې شوې دي او په یو شمېر ماشومان تشدد په هم رپورټ شوې دي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400